زاړه لوټونه اخلي د 10 روپو یا د هر سوچي خو د 10 روپو لوټ لیکلی زاړه او هغه بیا ووینځي څه داسې دوایي پې ولګوي کیمیکل چې هغې سره هغه صفا شي بیا استري کړي نو هغه داسې ښکاري لکه دا چې بلکل نوی ګتی بیا هغه په ډېرو پیسو خرڅوي لکه د 10 روپو لوټ په 12 روپۍ خرڅوي د 20 روپو لوټ په 25 روپۍ خرڅوي بېشکه بې شوبې سود دی ناروا دی لوټ که زوړ هم دی هماغه قیمت دی او که لوټ نوی هم دی هغه قیمت دی دا حرام دی ناروا البته یوه طریقه د دې شته که چرتې د دې لوټ نه امیل جوړ کړي او نور څیزونه پکې واچوي ورسره ګلونه پکې واچوي څه یو څه بل څه نو بیا که هغه پکې 10 لوټه وي نو 100 روپۍ د هغې شوې او دغه 10 روپۍ ورپسې چې کوم دی دغه ګلونه شوې خو لوټ په لوټ بدلول لوټ په لوټ خرڅول هغې کې که یوه پیسه هم زیاتوالی راغی دا سود دی ښه دا ملګری تپوس کوي چې ځنکدن په وخت کې مړي ته صورت یاسین په ځای باندې تبارک الذي نور تلاوت هر څه ورته کولی شي خو چې کوم خبره چې کومه دی نو تسلسل کې راغلي تواتر سره نو بیا د هغې کول بهتر دی او که دا وایي چې صورت یاسین چاله نه ورځي داسې بانه ده هغه سړي ته چا وایي ماله غویه راکوې خو برګ دی ای برګ دی که نه زه سټم خو نه زه خو پې یوه کومه نو صورت یاسین کې چاته په یاد نه دی نو دونه صورت یاسینې غټې وړې په دې دنیا کې خرڅېږي هغه راوړي ځان سره کور کې دی که دا کور خو دی چې کوم دی نو د میردین جومات نه دی دا خو کور دی قرآن پکې ساته که نه قرآن راواله که نه قرآن مجید کې صورت یاسین شته که نه دا صورت یاسین چې ته په تورات کې راغلی دی دا خو په تورات او انجیل کې نه دی راغلی داسې یو بانه ده بانې مه کوئ بس چې کوم تواتر سره خبره را رسېدلې ده په هغې باندې چې کوم دی نو عمل کوئ ښه کلمه شهادت چې وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد په زور یې وایه چې هغې اوري او صورت یاسین ورته وایه ښه دا قیامت په ورځ اعمال تللی کېږي نیکۍ درنې شي ګناهونه سپک شي بس الله معاف کړو دې سره ستاسو کار دی او ګناهونه الله معاف کړو او حدیث شریف کې راغلي چې کله دا جنتی ګناهګار د ده نیکۍ درنې شي او د ده ګناهونه چې کوم دی نو هغه سپک شي او دی جنت ته بوځي نو جنت په دروازه کې یو نهر دی نهر حیات ورته وایي په هغې کې به یې ولمبوي نو ګناهونه به ټول ختم شي ښه دا څه وایي نو که چا دم کړی ورله ټیک ده که دغه څه اجازه وي که نه وي نو هسې تور تار خو چې کوم دی نو نه تور او سپین تار کې دغه نشته څه فایده پکې نشته ما صورت یاسین کې د سهار د مانځه نه مخکې فضیلت زیات دا دی چې د مانځه نه پس دې وویلی شي او که د مانځه نه مخکې وویلی شي هم خیر دی څه ګناه پکې نشته دا ملګري تپوس کړه چې زه د خپلو ملګرو سره ډېر ښه کوم هغوی موږ سره ډېر زیاتی کوي نو ما له څه کول پکار دي که د دې خبرې تپوس دې وکړو نو دا دنیا جوړه شوې اوس داسې ده دا د قیامت علامې دي نن شاګرد د استاز پروا نه ساتي استاز شاګرد پسې خبرې کوي او کنځلې پسې کوي زه به درته خپل شاګردان داسې وښیم چې هغه زما خلاف دي تاسو خیال ته راغله نو ته څه لګېده کې بس چې هغه در پسې سپکې سپورې وي ته ورپسې مه وایه تاله به الله اجر درکړي خبره باندې پوه شوې تاله به الله چې کوم دی نو صبر نصیب کړي او د دې صبر ډېرې لوی اجرونه وبدلی دي خبره باندې پوه شوې د دې وجې نه زیات تفصیل کې نه ځمه خو بس دومره ده چې ته صبر کوه او خدای دې صبر درته نصیب کړي بد ورسره مه کوه
نیکی ورسره نشي کولی نو بد ورسره مه کوه. اصل خدا ده چې واعفو عمن ظلمک، چا د باندې ظلم وکړو نو معافي ورته وکړه. واحسن من اساء الیک، او څوک د سره بد کوي هغه سره نیکي وکړه. چې ته زما سره نیکي کوې او زه سره نیکي کوم خو بدله په بدله شوه که نه. نیکي به دای چې ته زما سره بد کوې او زه سره ښه وکړم. نو هدایت د دعا ورته کوئ، د هدایت دعا ورته کوئ. ښه په واده کې د ګانو بجانو سره عامو خلکو دپاره خیر دی، خاصو دپاره نه. خاص مطلب علما دینداره طبقه هغوی د هغه د واده ډوډۍ نه خوري. د هغې مخکې ما خبره وکړه چې زه قصدن عمدن د واده چې لاړم شم نو هغې ته وایم زما پرهیز دی، ماله ښه نه ده، زه نه خورم، حاضري ورته قدرې وکړم، واده دې مبارک شه او بیا ته چې کوم دی نو راځم. او نور په وس سره هغه ډوډۍ زه نه خورم ځکه چې ډنګ ټکور پکې شي. که دا اصلي ډمې پکې نه وي نو دا دیسي خو به کېږي که نه. د کور پتیله والم ډمتوب دی، هغې ته ډمه نه شي ویلی. که ډمه دې ته ووي اوس راپسې کاشنکوپ راغلي نو کورنۍ ډمې خو به کېږي که نه. ابه ګډېږي که نه ګډېږي. په ایمان ایماني ووایه داسې کورونه چې ښه د پردې کورونه دي او په هغې کې واده وي نو جینکۍ پکې ګډېږي. دغه مخکې ورځو کې د چا کوېدن وه نو هغې له ډېر خلک راغلی و. نو ما ته د هغې نه رپورټ راورسېده چې په دې کې جینکۍ ګډېدې. نو چې یو جینۍ ګډېږي هغې ته ته ډمه ویلی شي. دا ډمه د ډمې خو ښکرې نه کېږي که نه، ډمه ده که نه. نو چې دا کورنۍ پکې ګډه شوه خو دغه خبره ختمه شوه، نور پکې څه پاتې دي. دا د ملګرو د مازدیګر وخت ټاکلی دی، بیګام د مازدیګر وخت ټاکلی شوی و، خو هغې کې خلک انتهایي لږو مختصرو ماښام او ماسخوتن. خو به هر حال دی اوس وخت مقرر کړی چې راتلونکي زیارت په ورځ د مازدیګر د بدرګې کې چې کومه دی نو هغه بدرګې غټ جومات کې دا روحاني اجتماع دپاره پروګرام دی، او ماښام بیا په ارچن کې دی د روحاني اجتماع دپاره دا کومه غټه اجتماع چې را روانه ده. نو دې ته لږ مازدیګر دا ټایم خو هر څه چې خو اوس وخت د هلکانو مقرر کړی دی نو حاضري به ورته کوو خامخا. زه به ورته نو تاسو خدمت کې درخواست دی چې کوم کسان راتلی شئ نو هغې ته راشئ. او ماښام بیا ارچن کې دا په کوم جومات کې دی لکه ارچن کې چا ارچن کې خو بلا جوماتونه دي که نه. سورکمه دا غټ جومات کې اوچت جومات کې خانو دوی کې دا نه دي لیکلي که نه. او د بدرګې خو غټ جومات مقرر دی د مخکې نه زما ذهن کې وه. نو بهرحال ښه خبره ده کوشش وکړئ. یو سړی وایي ما خپله نیا په خوب کې لیدلې ده چې د هغې په شا ګرځم او هغه مړه ده. دا دې دا مطلب دی چې ته ورپسې ایصال ثواب نه کوې، ایصال ثواب ورپسې کوه د خپل طاقت مناسب. ایصال ثواب دا مطلب چې داسې څه ویل چې هغې ته د هغې ثواب وبخي. الحمد قل هو وی، تبارک الذي سورت یاسین وی، یا چې کومه دی څه نقدې پیسې ورکړې خیراتي د هغې ته ثواب بخي دې باندې چې کوم دی نو هغې ته فایده به رسي. درود شریف وایي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ زمین رضا شیخ خپل رضا کارونه رانوالی، اتفاق اتحاد نصیب کړي، دین خدمت رانوالی، هر کارم د خپل رضا لپاره وګرځي، مصیبتونو تکلیفونو په امان زمونږ د یو بل سره ربط او تعلق د خپل رضا سبب وګرځي. الله زمونږ نیت خو روغ دی، خدای دې ټولو ملګرو دا نیتونه روغ کړي. الہ العالمین د چا په نیتونو کې چې نقصان وي خدای ته د هغې اصلاح وکړي. الہ العالمین ته زمونږ نه رضا شي،
زمونږ د یو بل سره محبت او مینه د خپل رضا سبب وګرځئ، د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځئ، مصائب و تکلیفونه ټول ملګري په امان کې، هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچئ، په هر قدم یې ګناه معاف کړي، په هر قدم یې نیکي نصیب کړي. الہ العالمین ته زمونږ نه رضا شي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.